لونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وي دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی چې بیا اغم وفات شولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که زما بل لور وینو اغم عثمان ته په نکاح کوله رضی الله تعالی عنہ دا یو خصوصیت چې د نبی علیہ السلام دو لونه د په نکاح کې راغلی وي دو لونه د امام الانبیاء د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی وي الله ډیر لوی شان ور کړو د حیا غرو عثمان رضی الله تعالی عنہ او باغیانو چې شهید کو ډیر په بے دردۍ باندې شهید کړو ډیر په بے دردۍ عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو اول تینا محاصره کړی دا خوراک څخه کې په بند کړی دی او سورزه او داغي نه پسې بیا شهید کړي هواغه د شهادت جام سکیو د دنیا نزي هغه صحابي چې د امام الانبیاء ونونه په واده ډیر لوی د منقبت صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې د مذاکرات لولې غوي تکله تورشه مذاکرات وک د نبی علیہ السلام قاصد وې دې بده په ډېر خوشاله چې رسول الله زد رسول قاصد ما نبی علیہ السلام د الله قاصد دی او زد نبی علیہ السلام قاصد ما نو رسول الله قاصد د رسول د الله په دې ډېر خوشاله وې نبی علیہ السلام د الله قاصد دی او زد امام الانبیاء قاصد دی نبی علیہ السلام مذاکرات لولې ورشته مذاکرات دې کې دلته خبره مشهوره شوله افواه ورشوله وی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړي صحابه کرام راضی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس کې دیو بیعت کوي د نبی علیہ السلام پلاس دا سلاس پلاس کې ور کوي دی بیعت ته بیعت علی الجهاد ویلې کیږي بیعت علی الجهاد او کو صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې صحابه کرام بیعت علی الجهاد کو چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی یو صحابي براتو لاس په پلاس کې خود عثمان رضی الله تعالی عنہ کو نشتا غ نبی علیہ السلام مذاکرات لګلې چې کله د نمبر راغی بعض قمقل ناپو خلق وی بیعت رضوان چې کېدو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې نو مونږ وایو قمقله دا بیعت رضوان خوشوي د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجره چې د شهادت خبر خورش بل چې کله د نمبر راغی صحابه کرام خو خپل لاسونه د نبی علیہ السلام پلاس کې خودل او چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی نبی علیہ السلام صحابه ته وی که عثمان ژوندې وی کنه که عثمان ژوندې نو دا د عثمان لاس شو دا زما لاس یک عثمان ژوندې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لاس زما پلاس کې کیو نبی علیہ السلام خپل لاس ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس